یاد ساتي رسول الله مبارک بیان فرمایي وای الله رب ذوالجلال د دریو کسانو سره سخت نفرت کوي او درې کسان سخت ناخوښه دي. هغه درې کسان کم دي. رسول الله مبارک بیان فرمایي وای اول نمبر کس هغه انسان چې دا بادشاہ دی، دته بادشاہي د ملک میلاو شوې ده، د وطن بادشاہي ورته میلاو شوې ده او دې دروغ وایي. ځکه چې دروغ اله ویل کېږي چې انسان مجبور وي، په مجبورۍ کې هم دروغ ویل ښه کار نه دی. خو بادشاہ د ملک مشر دی، ملک ماتحت دی، رعایا خو ټوله د ماتحت چلیږي او باوجود د دې نه دی رالګي او دې دروغ وایي. ځکه چې یو خبره د هغه ته نشي جاري کولی نو ستا په لاس کې طاقت نشته. نو بادشاہ سره خو طاقت موجود دی، تمام خلک یې ماتحت دي او د دې باوجود دی دروغ وایي. لکه زمونږ د نن سبا بادشاهان چې دي اکثر په دروغو کې مبتلا دي. ګوره اکثریت په دروغو کې مبتلا دي. اکثریت دروغ به وي. هلکه دروغ څه دپاره وی؟ تا سره په لاس کې قانون دی، تا سره په لاس کې اسلحه ده، تا سره په لاس کې طاقت دی، بیا دروغ د کومې خبرې وی؟ نو الله رب ذوالجلال د دروغجن بادشاہ سره سخت نفرت کوي. او دویم هغه انسان چې دا بوډا دی، عمر ختم دی او باوجود د دې نه دی زنا کوي، زناکار بوډا، دا د الله سخت بدی شي. ځکه کو ځوان زنا کوي نو هغه کې جوش پروت دی، طاقت پکې پروت دی، او بوډا خو ختم دی، باوجود د دې عجز نه، باوجود د کمزورتیا نه دی په زنا پورې انخته دی. حضرات الله رب ذوالجلال دغه انسان سخت ناخوښ ګڼي. نو ته به اوس وې چې داسې به څوک وي چې لا بوډا او دې زناګانې کوي. نو دا د اورېدو خبرې نه دي صاحبه، دا د لیدو خبرې دي. اوسه علا کل حال نو دویم نمبر هغه کس چې الله رب ذوالجلال ورسره نفرت کوي او ناخوښې ګڼي، هغه انسان چې دا بوډا دی، عمر ختم دی او باوجود د دې نه دی په زنا کې مبتلا دی. او دریم نمبر هغه انسان چې دا الله پاک فقیر او غریب پیدا کړی دی، څه ورسره شتم نه، هیڅ شی ورسره نشته، او دی بیا هم په دې کې مبتلا دی چې سخت متکبر وي، تکبر کوي. هلکه تکبر د کومې خبرې؟ تا سره دې څه چې ته پې تکبر کوې؟ ځکه مالداره تکبر وکړي نو مال دی ورسره، جایداد دی ورسره، تا سره څه شتم نه او د هغې باوجود هم تکبر کوې، نو دغه متکبر فقیر او غریب د الله سخت ناخوښه او الله رب ذوالجلال ورسره سخت نفرت کوي.